او دا یاد لري کومنګ او تاسو ته په صحیح معنا باندې توحید میلاو دی څنګه چې د توحید حق دی هغه مونږ ته د اولیاء د دربار نه میلاو دی کومنګ او تاسو ته په صحیح معنا باندې رسالت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت صحیح مفهوم او مطلب او معنا باندې موتا پویو او موتا ته رسالت دام راته دربار د اولیاء نه ملاو دی او کومنګ او تاسو ته قران سینه په سینه او سلسله په سلسله باندې دغه زمانه تر رسیدلای دی دام د اولیاء په سلسله باندې مونږ او تاسو ته دغه زمانه ته را رسیدلای دی نن کچا جبا د الله په ذکر باندې لمدشي او جاری شي قسم دی هغه ځایم کې یو ځای دی نو دربار د اولیاء دی هغه ځای چې کله انسان راشي د هغه زبان په ذکر باندې لوند شي د هغه زبان په درود پاک باندې لوند شي د هغه زبان په قران کریم تلاوت باندې لوند شي دا د هغه ځای او د هغه مکان هغه برکت ته چې کوم هغه ولی سره او نیک سره او پاک سره خدای پاک جل جلاله هغه نسبت یې ولا پیدا کړی دی نو دی وجنا خلق با دغه دربارونو هغه نه به خلق منکې مونږ دا سي اورو خواوشا په علاقو کې دغه دربار شریف لمزه دومره بے ادب او ګستاخ وی چې په دربار د شیخ بابا رحمت الله تعالی علیه کې نعوذ بالله وی چې منځ نه کیږي دا څومره سرتیری دا هغه شخصیات قسم دی چې ستا پلار تی منځ ورز دا کړی دی ستا نکاح غر نکته نوم او منځ او اسلام دغه خلقو ور خودلای دی چې رب څوک دی رسول الله څوک دی قران څه شی دی اسلام څه شی دی آغا بے ادب او گستاخ خلق نن روچتگی او پدغی اولیاء باندې نعوذ بالله من ذلک گت اوچتئی دا اماغ خلق دی ولی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په زمانہ کې ابو جہل حضور مبارک باندې اعتراض نه کړای عتبہ اعتراض نه کړای ولی شیبہ اعتراض نه کړای ولید ابن عتبہ ولی اعتراض نو کړای عقبہ ابن ابی معیط ولی اعتراض نو کړای امیہ ابن خلف ولی اعتراض پر رسول الله مبارک باندې نو کړای دا د اماغ خلقو بے ادبو سینه په سینه او طریقه په طریقه باندې خلق دی او روان دي په هر زمانہ کې کوڅو په صحیح معنا باندې د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وارثان دي هغه په صحیح معنا باندې اولیاء کرام دي د الله جل جلاله په ځمکه باندې نو دغه خلق د واوري کستاسو صرف منځ نه رستاسو به منظم کیږي او د من سره سره با آغا برکتم ارته حاصلېږي چې په غون شیخ آباد کې هغه برکت بغیر د دې ځای نه په بل یو ځای کې نه حاصلېږي دا او هغه برکت د شیخ جنید پېښوري رحمت الله تعالی علیه دی چې دل تراشي منظم وکړي الحمدلله او د شیخ جنید بابا رحمت الله تعالی علیه چې د الله جل جلاله ولی دی د الله جل جلاله پاک او مقرب بنده او شخصیت دی داغه سلام موشي هغه سره انسان روحاني تور باندې ملوشي فیض یاب شي